آیت کریمه داسې عمل درته نن ښیم چې انشاءالله په 10 منټه کې څنګه چې دلته آیت کریمه ختم وکړي وظیفه به وکړي او اسانه وظیفه ده او هلته به ستا حاجت پوره شي انشاءالله 10 منټه کې به ستا حاجت پوره کېږي انشاءالله داسې طریقه درته ښیم خو آیت کریمه 1 نمبر ده آیت کریمه چې دی د توبې په نیت دی دې کې بعضې سوالات کوي بعضې د مونږ خویندې میندې دا سوال کوي چې آیا دا مونږه د ماهوارۍ په دوران کې بیمارۍ په دوران کې لوستی شو نو یاد ساتئ د قرآن پاک آیتونه چې دی دا ښځو ته ممنوع دي په داسې حالت کې حیض و نفاس په دوران کې لیکن فقها لیکي چې که چېرته کوم آیتونو کې دعایه الفاظ یعنی د دعا په طور خلک نو که دا د تلاوت په نیت باندې نه بلکې د دعا په نیت دغه آیت یی نو بیا ورته اجازت شته بیا جایز دی نو آیت کریمه څه شی دی دعایه الفاظ دي یونس علیه السلام دعا ده الله پاک دې په برکت سره د مئی خېټې نه راوویست الله پاک د هغه مصیبت نه خلاص او دا د الله وعده ده چې فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین هم دغسې به زه نجات ورکوم مسلمانانو نو څنګه چې یونس علیه السلام الله پاک د دې مصیبت نه خلاص کړی هر مسلمان به الله پاک د دې کلمې په برکت الله پاک به دې مصیبت نه خلاصوي نو د دې یو خاص الخاص طریقه درته ښیم یو تاسو ته یو غټه تحفه در کوم دا وظیفه تاسو وکړئ انشاءالله ما خو کله چې داسې مشکل پېښ شي چې د هغې څه چل نه راځي نو بس چې دا حاجت څه ناممکنه حاجت نو بس فورا دغه طریقه وکړم 10 منټه کې حاجت پوره کېږي ناممکنه کارونه به دې کېږي انشاءالله نو بس تاسو داسې وکړئ داسې وخت کې چې د مانځه ټایم وي یعنې مطلب د مانځه ټایم نه دا چې مکروهه ټایم ني او بس ښه تازه اودس به وکړئ او ښه یو ځان پسې به دروازه بند کړئ لږه تیاره کم جوړه کړئ نو ښه وي چې تا سره کمره کې بل څوک نه وي ایک کی اواز 2 رکعته نفل به صلات حاجت وکړي او داسې یو لوښی به ځان سره د اوبو کې چې اوبو نه ډک وي پوه شوې 2 رکعته نفل چې دی وکړل لوښی به در سره پروت وي مخکې او تسبیح به راوالي او تسبیح باندې به اول درود شریف 11 پیرې ووایي بهتر دا دی چې درود ابراهیمي ووایي او که بل درود دی ووایم هم صحیح دی 11 پیرې درود شریف او بیا به آیت کریمه ښه په صحیح طریقه سره شروع د دعا او د توبې په نیت باندې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا به 111 پیرې 117 بار خو په دې کې به بعض اوقات داسې لسته ځله چې وایې نو دا به کوې تسبیح به کېږي نښه به ځان سره کېږي چې درنه هېرېږي نه کوم ځای پورې دې ویلي او بیا به چې دی دا دواړه لاس په دې لوښي کې ډوب کې یعنې لامده کې او په دې خپل دا د عاجزي ده او په دې خپل مخ باندې به راکاږي دا یو عاجزي ده دا به بار داسې 18 ځله چې یې 12 ځله یې هر څو ځله څه شمار یې نشته ښه چې څو ځله ډېر خلک بیا تپوس کوي دا به څو ځله کوو دا به څو ځله اسانه خبره دا ده چې د دې څه شمار نشته هر څو ځله چې دی وکړل 8 ځله دی وکړل 10 ځله دی وکړل 12 ځله دی وکړل 15 ځله دی وکړل بس هر څو چې وکړل بس څو ځله چې یې دا کوه دا پکې عاجزي کوه په دې مخ باندې الحمد لاس راکاږي او بیا چې کله 111 پیرې پوره کړل نو بیا به 11 پیرې درود شریف وایي او بیا به ښه د زړه نه په جړا کې دعاګانې وغواړي انشاءالله ته وګوره په 10 منټه کې به ستا حاجت پوره په 10 منټه کې داسې حاجتونه چې تا پې باندې وسې کړي تا وظایف دنیا وظایفو باندې ستړی شوی ختمونه دې کړي لیکن نه پوره کېږي په دې یوه وظیفه انشاءالله په یو وخت کې به ستا دا حاجت پوره کېږي انشاءالله العزیز تجربه پرې وکړه او بیا ډېر خلک دا تپوس کوي چې د اوبو سره څه وکړو نو دا اوبه څه دم کړي اوبه نه دي خو چېرته بوټي موټي ته یې واړو چېرته یو سیډ ته یې واړو دا نه چې بیا دا به دریاب ته وړي یا به دې سره دا کوي نه څه خاص دغه نشته دی اوبو بس دا خو یو عاجزی دپاره تا ایښې وې ځان سره چې لاسونه دې لمدول او په هغې کې خو هغه دې په مخ راښکل دا یو عاجزي ده عاجزي الله عاجزي ډېره خوښوي الله ته به عاجزي کوي نو په دې طریقه چې دا وظیفه خو په جړا کې دعاګانې انشاءالله په هغه ټایم به ستا حاجت پوره شي او که مثال د مونږ عمل کې ډېر کمزوریانې دي مونږ کې کوتاهیانې دي ګناهګار یو نو اخري حد چې دی 40 ورځې دی
یعنی څلوېښت ورځې پورې مسلسل دا وظیفه بیا وکړه که حاجت تر کومې پورې نی پوره شوی تر هغې پورې کوه انشاءالله څلوېښت ورځو کې به خامخا ستا حاجت پوره شوی الله پاک دې مونږ ټولو حاجتونه پوره کړي دې مونږ مشکل کشا دې مونږ حاجت روا څوک دی یو الله دی بس الله ته مسپارم الله نه دعا غواړو چې الله پاک دې ما دې زرونو خویندو د ټولو مسلمانانو ټول شرعي حاجات د خپلو خزانو نه پوره کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله